بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قرآن مجید بنیادی خبرې مو شروع کړې وې. اول خبره مو دا کړې وه چې موږ کتاب قرآن کتاب دا په دې باندې موږ ایمان وروړه ده. د دې ایمان اړلنې مطلب څه ده یا د قرآن مجید حوالې سره د موږ عقیده څه ده. بیا مو دا خبره کړې وه چې قرآن مجید حوالې سره چې موږ کومه عقیده ده هغه درې ساده جملو کې ده. اوله جمله دا ده چې قرآن مجید دا د الله کلام ده. دې باندې بیا موږ تفصیلي خبره کړې وه چې آیا دا قرآن مجید د الله کلام ده، د الله خبرې دي، د الله تکلم ده، د الله الفاظ دي، د الله حروف دي. دا قرآن کې دا خبره شته که نشته په هغې مو تفصیلي ملس کړم. دغه رنګې دویمه خبره مو دا کړې وه چې دویمه جمله دا ده چې قرآن مجید په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی ده. قرآن مجید نبی علیه السلام باندې نازل شوی ده. څرنګه نازل شوی ده؟ څو ځله نازل شوی ده؟ لوح محفوظ نه آسماني دنیا ته په اکټه نازل شوی ده. بیا هغه نه 23 سال یا 22 سال قمري او شمسي سال 22 سال او قمري سال 23 سال کې دا لږ نازل شوی ده. لږ ولر نازل ده. هغې څه واجب هغې څه حکمت وو ټولې خبرې موږ وکړلې. دریمه جمله ده چې قرآن مجید پورا منعا کل کې کل دا ټول موجود ده او محفوظ ده او د دې حفاظت ذمہ چې دو دا الله رب العزت او خوسته دو. دا دریمه جمله وا په دې باندې بنن خبره کوم. نو دریمه چې به موږ یایو چې قرآن مجید چې دا پورا مکمل ده، دې کې هیڅ کما نشته ده، دا نشته ده. کومه خبره چې موږ ته دا ملويږي د اهل روافض او اهل تشیع طرف نه چې به دا قرآن مجید چې دا یا نه مکمل ده، دا پورا نه ده، نیمه چیته دي هغې باره کې دا خبره خو چار دوجی سړه وکي، خو لیکن اهل روافض شیعه اهل تشیع هغه چې کومه دا خبره کوي چې به دا قرآن چې دا نه مکمل ده، څو سپیری نور پته دا هغه امام مهدی لی دا خبره چې دو یغو آیا دا خبره دی هغه بنیادی عقایدو کې دو کیا دی هغه عوام کل انعام خبره دو او دغه رنګي هغه نه دا دوړي خبره ثابت دي. نیم یې چې نه وي دا خبره چې دي دا مشتره دا موږ عقایدو کې نه دي، دا د عوام الناس خبرې دي. لکه عوام الناس کې ډېرې خبرې معروف او مشهور شي، لکه که موږ خپل عرف خبره وکړو موږ په دا عرف کې یوه داسې خبره مشهوره ده، موږ دا یو چې به قیامت پر دی چې انسان چګیږي دا به څه کوي؟ دا به د مور نومې سره چګیږي. حالانکه دا خبره ټیک نه ده. امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې خپل باب قایم کړی دا چې قیامت پر دی به دا انسان چې دا به مور نومې سره نه الله پاک بودی ته پکار نه کوي، بلکې د پلور په نومې باندې به دا څه کوي الله پاک بغوړي هغه کې به د پلور نوم اچوي. نو دا عرف کې و مثلا غلطه پیلاو دو. نو دا سي هغه په عرف کې اهل تشیع دا یي چې صحیح خبره دادو چې موږ چې کوم د اړنې خبره کوو چې به هغه لاس سپیری امام مهدی بیرډي یا امام بیرډي دا د هغه صحیح خبره نه دو، د عقایدو خبره نه دو، اسه عوام الناس کې وا خبره مشهوره ده. نو لہذا به چې دا خبره وي هغه نه ډېر خبره شته، خو لیکن کومه خبره چې نن دو هغه بری کې هغه دای چې دای عقاید نه دي د عوام الناس خبره ده. لہذا بیا دا ټول خبرې چې دي چې اهل روافض صرف دا خبره کوي، نو ټول امت او د ټول اهل اسلام علماو هغه دا اجماع ده چې به قرآن مجید چې دا مکمل ده او دا محفوظ ده، منعا مشسره موجود ده او کل کې کل دا دلته موجود ده. دا د دې حفاظت ذمہ چې دو هغه الله رب العزت خپل خوسته دو. بل هغه خبره جواب
چې کومې له رافضي چې لاسو پرې امام مهدي رډي نو هغه نیم بنیادی عقاید او نیم سپیکرون چې دی هغه دا خبره کوي چې موږ د قران باره کې دا خبره نه کوو بلکې هغه چې رډي هغه به د حضرت علي رضی الله د قران یو تفسیر لیکل دا هغه وړي بهرحال دې باندې خبره مزید ککو د وخت وزي نو قران مجید مکمل محفوظ ده بل خبره دا چې قران مجید تحریف نه پاک ده قرآن مجید کې ایت سره دو بدل نشته ایت صدا سي تبدیلی نشته لکه څنګه چې مقبل سابقه کتابونه ورغلیو عیسی علیه السلام کتاب او هغه کې تحریف وشول موسی علیه السلام کتاب او هغه کې تحریف وشول قرآن مجید کې داسې ایت څه تعریف نشته نه دي په الفاظو کې شته نه دي په حروفو کې شته او نه دي په معنی کې شته نو قرآن هغه څه چې څنګه دا بل لا چې دی قرآن بری کې الله رب العزت خپل قرآن مجید حفاظت بری کې خبره کړي چې ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظ چې دا قرآن ایوان ما ذکر دو چې دا قرآن موږ نازل کړه دا ذکر موږ نازل کړه دا او موږ دې حفاظت کوونکو او لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن ان الله رب العزت نبی علیہ السلام دا خیر کوي چې تخپل شونډې تیز غو ترکات مېر کوا بلکې دا قرآن چې دا به موږ جمع کوو او موږ به دا د حفاظت کوو د تو په ژبه به دا جری کوو ثم ان علینا بیانا بل ځکه قرآن دا یې چې بیا دې چې څومره مفهوم دا غي بیانول چې دی هغه مستفزول چې دی الله چې هغه په مودي نو دی وجنا دا قرآن مجید چې دا د حفاظت ذمہ الله رب العزت خپل خواسته امام بخاری رحمت الله علیه یو روایت وروړه د خپل کتابه کې چې کله چې جبرائیل علیه السلام دا قرآن مجید ارلال دا ورتلال به بودی سره 70000 د الله ملائکی فرشتي چې وي هغه به سرات للی هغه ټول سکواډ کې وي هغه به دی وجوي چې د قرآن د جبرئیل علیه السلام چې کومه وحی لري د هغه حفاظت او د محفوظ وي د هغه حفاظت لپاره به 70000 فرشتي تللي نو دمره الله پاک د دې حفاظت کړه دا بل خبره دا چې قرآن مجید کومه ژبه کې ده قرآن مجید عربی ژبه کې ده خو لیکن د منته په لشکي دا خبره د سره دا کوي چې عربو دا دستور وو چې هغه د شهر ولا ژبه چې واکنه دا به غو نزد کوله بلکې د دیهات او د کلی بادیانشین چې کوم خلکو د هغه ژبه به استعمال ولا هغه منته به فوکس کول نو دی وجنه چې کله د دې مشوم بچا پیدا شوال اول وجه دا چې هغه شو دی ولی او دویمه دا چې هغه ژبه سلیسیت او خلیسیت دی واجبو هغه شهر کې بچا نه پرېږدال هغه به دیهاتو ته غرونو ته دا هغه خلکو ته به رستوال چې هغه به غرونو کې دی راو یا به دیهاتو کې دی راو ویل چې اصل قرآن چې دا اصل قرآن چې کوم قرآن خبره کړي دو کنه نن ها وکسه نن عرب وکسه الجزائر دی مصر دو لیبیا دو موریتانیا دو او دا غرنګ یمن حجاز دا ټول الکی چې دی د ژبې چې دی د خپل کې بیلی بیلی دي او قرآن ژبه کوم دو قرآن هغه ژبه دو چې کوم په هغه وخت کې فصیح او بلیغ ژبه وا هغه د شهر ولا نو هغه د دیهات ولا وا نو دا قرآن مجید هغه د دیهات ولا عربی کې ده نن هدي کې الفاظ چې دي دا ډېر چینج دي او پاتہ نه تلاګي دا ورانګي قرآن مجید دا کینیم داسې ټکشتا ده چې هغه عربی ژبه کې نه دي لکه ابراهیم اسماعیل اسحاق دا ټول ټکی چې دي دا د عبرانی الفاظ دي سجلیو ټکا دا د بل ژبه لفظ دا سې چې دا علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په دې باندې خپل یو کتاب لیکل دا نو خو قرآن مجید چې کوم نزل شو دا کوم ژبه کې نزل شو دا هغه خو دو عربي خو بیا عربی کې ډېر فرق ته نن عربی کې ډېر فرق ته د نجد خلک چې دی وو نن عربي چې دوه ډېر چینج دوه او روایت کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نجد ولا خلک رغلت نبی علیه الصلاۃ والسلام سره څه خبرې کولې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر په مشکل سره دی هغه په خبرو منتظون کوي کړه ډېر په مشکل سره خو لیکن د قرآن کې چې کومه عربي دو دا هغه عربي دو چې کومه هغه وخت کې فصیح بلی وا او د عربی ز کونی ته کبه چې بدا نن عربو سره نشته دا چونکه هغه دیهات ولا وا بادیه نشین ولا وا
کل ولا عربي وا نو اغا کته صرف لټای اغا بوته اغي صورت کې لټای چې زمانه جاهلیت کې چې کوم د اغه خلکو جاهلی شعرونه داسې شاعرون چې هغه د زمانه جاهلیت ولو هغه چې کوم مقالات لیکلي دي او کوم معلقات لیکلي دي کوم شعر او شاعري کړي دو اغا ته بوتنه نوځي اغا نه بوته ته ملويږي بیا بوته قران معنی مفهوم ته پیږي ا دې پر علماو ډېر مهنت کړه دا او هغه عربی گہرائی ته نوتی دي دی وجنه د قران باندې پیدن چې دي دا غب نه دا ادا د هر سړي بس چار هم نه چې بس یو سړی د قران روخلی او بیا دا یو ترجمه آیات زده کی بعد به دا بیانون شروع کی ها قدم را خپل حد رسیدا زده کی بالکل چې صحیح ترجمه کوم وی بس دا د زده کی هیڅ مسله نشته پابندی نشته خو بیا غي مطلب دا نه چې دا د خپل یو مطلب نه وخلی یو اومي سره دا هغه د قران خپل یو مطلب نه وخلی بلکې ایوا مستند عالم دین پر راهنمایي کې چې زدا کې به وغه फायदा وي نو دا غرانګي د قران ژبه د عربی منتدا مختصرا دا خبره وشولې نو موږ درې خبره وکړې چې وې د قران مجید بری کې موږ ایمان دا په قران منته د عقیده د دای مرستدو بیا مې دې ته چې صدا درې جملې دي د کې موږ د قران مجید بری کې خپل عقیده بیانو هغه کې پهله جمله د چې قران مجید چې دا د الله کلام دا دویمه جمله دا چې قران مجید دا په جناب رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته نازل شوی دا دریمه خبره دا چې قران پورا منعا کل کې کل دا موجود دا او دا صحیح دا او د دې حفاظت زما چې دو دا الله رب العزت او خوسته دو بل د هر مسلمان چې قران مجید بری کې دا عقیده وي الله پاک د په دو خبرو عمل کوي